अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत د इस्टेब्लिशमेंट په دباو باندې جوډیشل ریفارمز او د آئینی پیکج راولي دا په هر طریقه پاس کول غواړي، کو په ډنډۍ، کو په زوري، کو MNAs او سینیټران اغوا کوي، په هر حالت کوي او بدقسمتۍ نه ګوره چې د دې نن سبا وکالت بلاول کوي د چا نیکه چې آئین جوړ کړی او ځان ته جمهوریت وي او په دې کې داسې تبدیلیانې دي په آئین کې چې د جمهوریت په مرۍ به زور ګوتې ایښودي او د انساني حقوق په سر به یې ټوپک ایښودي. نو دا هغه تبدیلیانې کوي او بلاول پرون په دغه کې وی چې سند های کورټ بار ته خطاب کو وکیلانو ته او یو وکیل هم ته دا تپوسونه کو نه پاسېدو احتجاج وکړو چې دا ته څه وی نو دا ټول غلط دي. هغه دا وی چې د 2006 نه زمونږ د کم وایده چې د مسلم لیگ نون سره شوی کې مونږ وی چې آئینی عدالتونه وي. نو 2006 نه پس خو بیا دوه پیرې ستا پلار صدر شو او دوه پیرې مو حکومتونه مو کړو، ولې مو نه کوو؟ خو اوس ولې کوئ؟ اوس صرف دې دپاره کوي چې یو خاص پارټی چې دوی مقابله نشي کولی د سیستم نه بار کوي. عمران خان ملیټري کورټس ته حواله کوي او قاضي صاحب به د دې ټولو فیصلو توثیق کوي او هغه به د دې کرپټ نظام او د فراډ الیکشن چې شوی د هغې ګارنټر دی. دوی بانه څه کوي؟ دوی بانه کوي چې دې سره به د عام عوامو مسلې حل شي، کیسونه به زر حل شي. نو دا د حقیقت نه ډېره لرې خبره ده. په سپریم کورټ کې صرف 2% کیسونه پراته دي، دا 61,000 دي. 13% کیسونه په های کورټ کې پراته دي او 85% کیسونه چې دي په لوور جوډیشي کې دي، په سیشن کې دي، په د وړو عدالتونو کې دي. نو کو ته وایې چې د ریفارمز راولمه نو دا 85% مسلې حل کا د عدالتونو د لاندې کورټ صرف قاضي صاحب له آئینی عدالت جوړولو د عوامو مسلې نه حل کوي. خو دا د دوی صرف د خپل سیاسي ایجنډا ده او اختیار ډیر زیات اسټیبلیشمنٹ لور کوي. او زما دا ویډیو ځان سره سنبال کړئ، تاسو یقین وساتئ اقتدار ټول عمر نه. بل ورځ چې کله د دوی د پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون اقتدار ختم شي، اسټیبلیشمنٹ دوی استعمال کړه د تحریک انصاف خلاف، نو بیا به دا قانون د دوی خلاف استعمالیږي او دوی به چغې نشي والی ځکه چې ټول به ورته چې دا خو تاسو منظور کړی دی. خو دې کې عوام ته هیڅ نه میلاویږي، صرف دا د اختیار او اقتدار او ذاتی انا جنگ دی. د عوامو صرف نوم استعمالیږي. کو د دوی نیت صحیح نو په لوور جوډیشري کې چې 85% کیسونه پراته دي، په کار چې د هغې دپاره ریفارم راولي چې د خلکو مسلې حل شي. معذرت کوم، ویډیو کوم خوښه شوه نو کمنټ لازمن کوئ چې ما ته پته لګي چې تاسو د دې ویډیو باره کې څه خیال دی. لایک ورکوئ، شیر کوئ او سوچ پې کوئ، په سوچ کې څه ګناه نشته.